چې په دې شپه باندې ناحق قتل کوونکی قاتل چې په ناحق باندې قتل کوي دته هم مغفرت نه کیږي. ابل ورځ به یو الک لګېدلې دی خپل مور او پلار دا لګیا دی مینت او سماجت کوي چې مالا موبایل جو دا مور راځله ډېر په دې بچي باندې رحمیږي که نه او دا پلار دا یو قسم له فخر ګڼي چې یاره زما سره پیسه ده او زه په دې خپل بچي باندې استعمال کوم جو هلکه د پلانکي سره موبایل دی د هغې 100,000 روپۍ قیمت دی زما بچي له به زه 40,000 روپو موبایل اخلم. نو دا خبره ته ځان په دې پوهه کا ته بچي له موبایل اخلې نو دا موبایل د ده دپاره زهر قاتل دی دغه اخلاق خرابوي اخلاق ولا تباه کوي د ده ذهني صلاحیتونه ختموي د ده د تعلیم دشمن دی د ده د قرآن د حفظ دشمن دی د ده د عالم جوړېدو کې رکاوټ دی. وسته خو له موبایل اخلي لیکن دا په ذهن کې کېدا چې دا پرې زهر دی. اوس یو سړی په دې باندې فخر کوي چې یاره ما خپل بچي له ډېر زهر واخېسته نو دا هوښیار دی که کم عقل دی وایي دا کم عقل دی که دې په دې فخر کوي چې ما ډېر زهر بچي له واخېسته نو دا خو بېوقوفه دی دا پلار یې بېوقوفه دی. نو پلار ولګېدو او بچي له موبایل ورکړو چې بچې دا واله او د خلکو سره سیالي کوه که هغه ټیک ټاک جوړی نو تم ټیک ټاک یې جوړوه که هغه پبجي گیم کوي نو تم پبجي گیم کوه. او ماشوم لګیا دی ځان له کله پبجي گیم کوي او کله ټیک ټاک یې جوړوي نو دا یو نشه ده نشه موبایل څه ده دا یو نشه ده نشه څه ته وایي دا یو عادت دی دا مونږ وایي که نه لکه چې یار چې ته مېړه شوی په سر مې درد نو دا چې څه نشه خو نه ده دا چې عادت دی دغه شان دا نسوار څه نشه خو نه ده دا عادت دی چې هغه عادت دې نه کړي یو تو بیا بې طبیعت دی. دغه شان دا موبایل دومره خطرناکه نشه ده دومره خطرناکه نشه ده که تاسو زما سره دا خبره نه منئ زه درله چیلنج در کوم تاسو په یو ډیره کې کښېنئ په یو ډیره کې کښېنئ په یو بیټک کې کښېنئ او ډېر نه او 10 منټه د ټول نه دا موبایل یې واخله او ته بیا د دې حشر ته ګوره اخیستی شی دي د 10 منټه چا موبایل اخیستی 2 منټه دې نشي اخیستی. نو پلار ته دا پته نه وه چې زما د بچي خو نشه شروع کړې ده د موبایل نشه. نو پلار یې ورته موبایل راکړه ته بهر ولې ګرځې لوپۍ ولې کې په بچي باندې دا خبرې بیا بدې لګي ځکه چې تا خو له تربیت د مخکې نه ورکړی او ماشوم به چې بیا راغلی بابا موبایل راکړې که نه وایي نه وایي نه راکړې وایي صحیح ده دغه پلار تماچه راغستې ده او خپل پلار یې وویشتی دی او خپله مور یې وویشتی پلار یې وویشتی او مور یې وویشتې ده او پلار یې د دنیا نه لاړو او مور یې د دنیا نه لاړه او ماشوم په جیل دی. نو دا ناحق قتل دی که نه دی یو کس ما ته وایي دلته څه سزا پکار ده مې دلته هېڅ سزا هم نه ده پکار دله چې کومه سزا ورکړې شوه د دې نه پټه سزا نشته دی په دې دنیا کې ګرځي دی د سپېرتوب سپېړي وو او داسې د سپېرتوب سپېړي وو چې د ځان له خپل جنت هم خراب کو آخرت کې خو دې تباه دنیا یې هم تباه شوه او دیو په کومو سترګو د خلکو سره سترګې میلاوی چې ما هغه هستی چې هغه زما دپاره هر څه کول او هغه دواړه هستی نن ما څه کړې او ډېره عجیبه خبره وایي مور چې کله د مرګ په تخته باندې پرته ده نو یا مور یې واجبه غوندې خبره وکړه وایي چې زما دې بچي ته ګورې څه ونه وایه دې کم عقل دی نه پوهېږي که عمره ده د مور یې دا جذبات دي دا احساسات دي لیکن دې مور او پلار ته دا پته نه لګي چې زه دې خپل بچي ته دا موبایل ورکوم نو زما دا بچي څومره ډېر زهر خوري او د اخلاقو د آخرت د دنیا د ټولو د ترقو رکاوټ دی ده لہذا ناحق قاتل د ده به هم مغفرت نه کېږي.